د مسافر سړي لپاره او بیمار سړي لپاره او داسې هغه ښځه چې هغه حامله وي په نس کې حمل وي د هغې دپاره د روژې څه حکم ده. د مسافر سړي لپاره د سفر په حالت کې روژه نه نیول دا جایز دي، خو په هغه وخت کې چې کله دا سړی د پښمني په وخت کې مقیم نه وي بلکې مسافر وي، او که چېرته دا سړی د پښمني په وخت کې مسافر نه وي بلکې مقیم وي په کور کې وي نو داسې سړي لپاره روژې نیول دا لازم او ضروري دي. خلک په دې کې هم ډېر زیات غفلت کوي چې کومه ورځ باندې سفر ته ځي هغې ورځ باندې ویده وي سهار د پښمني په وخت کې او خوراک هم نه کوي روژه هم نه نیسي بلکې روژه وخوري. دا ډېره غلطه خبره ده، بلکې که چېرته یو سړی په کور کې وي مقیم وي د هغې دپاره روژه نیول دا لازمي او ضروري ده. او داسې که چېرته روژې نیولو کې یا سفر کې مشقت نه وي نو دا سړی دی بیا هم روژه نیسي، ځکه چې که کوم یو کس د رمضان مبارک یوه روژه پرېږدي که ټوله زندګي د روژې ونیسي بیا هم د هغې ثواب او د یوې روژې ثواب نه برابرېږي. نو په کار ده چې که ډېر زیات مشقت او تکلیف نه وي نو د رمضان مبارک روژه کله هم مه پرېږدئ. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله تعالی د دغه انسان ټول ګناهونه معاف کوي. څومره بهتره خبره ده چې یو الله تعالی د دغه انسان ګناهونه معاف کوي او انسان د خپلو ګناهو د معاف کولو نه ځان لرې ساتي. او که چېرته د رمضان مبارک د روژې په نیولو کې د بیماري د زیاتوالي یره وي نو په هغې وخت کې هم روژه پرېښودل صحیح ده، خو هغې نه بعد چې څونه روژې د کس نه پاتې شوي وي د هغې به قضایي کوي، په هغې باندې کفاره نشته. او که څوک ډېر سخت بیمار وي یا هغې ته څه حادثه پیښ شي اکسیډنټ وشي نو په هغې وخت کې هم روژه ماتول صحیح دي، بلکې بهتره خبره ده په هغه کس باندې هم د روژې قضایي ده چې کله دا سړی ټیک شي او د روژې کفاره په هغه سړي باندې نشته. او داسې هغه حامله ښځه چې هغې په نس باندې حمل وي او که چېرته د روژې په وجه باندې د دې صحت ته تکلیف وي، بیماري زیاتوالی خطره وي یا د روژې د نیولو په وجه سره د بچي صحت ته خطره وي، بیماري زیاتوالی خطره وي، نو په دې صورت کې هم هغه روژه پرېښودلی شي او وروسته به د دې روژې قضایي کوي، کفاره نشته. او هغه ښځه چې هغه خپل بچي ته شودې ورکوي او که چېرته دې ته د روژې په نیولو سره د بیماری خطره وي یا د تکلیف بچی ته د نقصان خطره وي نو په داسې صورت کې هم هغه روژه پرېښودلی شي او وروسته چې کله صحتیابه شي نو په هغې صورت کې بیا هغه د روژې قضایي کولی شي، په روژې کفاره په هغه کس ښځه باندې نشته. او هغه صورتونه چې په هغه کې د روژې پرېښودلو ګنجایش ته اول که کوم یو کس 77 کیلومتر مسافت باندې په سفر ځي دی په سفر کې وي نو هغې دپاره هم د روژې پرېښودلو ګنجایش ته. او حامله ښځه هغې دپاره هم ګنجایش ته، او هغه ښځه چې خپل بچي ته شودې ورکوي د هغې دپاره هم د روژې پرېښودلو ګنجایش ته. او داسې د بیماری په حالت کې او د بوډاوالي په حالت کې چې هغه د روژې په نیولو باندې قدرت نه لري او داسې جهاد په وخت کې هم د روژې پرېښودلو ګنجایش ته. الله تعالی دې موږ تاسې ته په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.